بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. زمونږ دا ویډیو چې ده د یونټ نمبر 4 په باره کې ده د انګلیش کلاس 6 د کلاس 6 د انګلیش یونټ نمبر 4 چې د چپټر نوم دی سپورت اینڈ گیمز. ټیک شو. د هغه ټوټل انګلیش پورشن چې دی د هر قسم ټیسټ پریپریشن د پاره ورلد مینینګ انګلیش ګرامر وغیرہ وغیرہ چې دی په دې ویډیو کې به موږ سټډي کوو. زموږ سره اوسئ ویډیو چې دا غا تر اخره پورې وګورئ. اولنې زموږ سره په دې کې راځي وای ریډ د اولنې نمبر خبره زموږ سره هوموفون دی. هوموفون چې دی هغه موږ پیژنو. هوموفون به موږ داسې ورډ ته وایي چې د هغې سیم ساوند وي، اواز به زموږ سره سیم وي، خو د هغې سپیلینګ او مینینګ چې دی هغه به بدل وي. سپیلینګ پلس مینینګ هغه به بدل وي او اواز چې دی اواز سیم ساوند وي. ټیک شو. دقسې ورډز ته به موږ څه شی وایو؟ دې ته به موږ هوموفونز وایو. ټیک شو. وایي ریډ د په دې پاراګراف کې زموږ سره یا په دې کې زموږ سره د ورډ پیس چې دی دا پی ای اس سی ای پیس موږ څه ته وایو؟ امن ته وایو. او پی آی ای سی ای پیس موږ ټوکړې ته وایو. ټیک شو. نو دا دواړه زموږ سره پیس ساوند کیږي، خو د یو سپیلینګ بدل دی او د بل سپیلینګ بدل دی، یو مینینګ هم بدل دی او د بل مینینګ هم بدل دی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ورډ او ور چې دی یو موږ څه ته وایو؟ ویر، یا موږ وایو چې کوم ځای لوکیشن ښیي، یا موږ ته پوزیشن ښیي یا پلیس ښیي. ټیک شو. دا ویر چې دی دا موږ ته لوکیشن پوزیشن او پلیس ښیي. دا بل ورډ چې دی دا موږ ته څه ښیي؟ دا موږ پلورل فارم دی د واز په ځای موږ استعمالو چې کله موږ سره پلورل فارم. ټیک شو. دا کسان چې دی هغه ډېر. ټیک شو. بل زموږ سره هوموفون چې دی وایي are word that are identical in spelling. بیا زموږ له دا دغه راکوي چې سپیلینګ به یو شاني but different meaning چې دی او origin چې دی هغه به څه هغه به origin چې دی نو دا دواړه به چې دی دا دواړه به بدلې وایي. they are slightly different په pronunciation کې هم دا د یو بل نه څه مختلف ونته لږ ونته صحیح دا مختلف. ټیک شو. بل زموږ سره داسې راځي که نه لکه اوس دا هوموګراف دی. سوري دا هوموګراف چې دی وایي د دې سپیلینګ به صحیح دا به یو شان آیډنټیکل به یو شان به د دې مینینګ او اوریجن چې دی دا به بدل وي. دی سلایټلی ډیفرنٹ ان پرونانسیشن ټو وایي دا په پرونانسیشن کې هم څه دی سلایټلی ډیفرنٹ دی. لکه بیټ لفظ چې دی که نه یو بیټ چې دی دا موږ څه ته وایي؟ چمکادړ څه دغه ته څه شی د اولنې بیټ چې دی د څه دپاره؟ د بیټ دپاره استعمال کړی. څه ته چې موږ بیټ وایو بال چې پې کوو هغه بیټ دپاره څه شی دی استعمال کړی دی. دا بل چې دی دا بیټ دا موږ چمکادړ ته دغه پرنده ونته چې دی هغې دپاره څه دی استعمال شوی دی. نو داسې ورډ چې د هغې سپیلینګ چې دی هغه آیډنټیکلي او مینینګ او اوریجن یې بدلي نو هغې ته موږ هوموګرافس ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي لینګویج سمپل سینټنس په موږ څه ته وایو؟ وایي سینټنس از کامنلی ډیفاین ایز سینټنس په موږ څه ته وایي؟ چې a complete unit of thought. ټیک شو. دا زموږ سره یو شارټ ډیفینیشن شو د څه شي د سینټنس. ډېر زیات شارټ ډیفینیشن شو. a simple sentence is a simplest form of a sentence that has وایي سمپل سینټنس به موږ هغه سینټنس ته وایو چې په هغې کې زموږ سره one independent class. ټیک شو. that has one independent main class. ټیک شو. په هغې کې زموږ سره یو مین انډیپینډنټ کلاس وي. اټ کانوي کمپلیټ مینینګ او بله خبره دا ده چې دا به موږ له کمپلیټ مینینګ راکوي لکه د هغې به ښه صحیح معنی وي. ټیک شو. وایي د بیسک پارټ اف سینټنس آر د سبجیکټ اینډ د ورب. سینټنس چې دی د هغې بیسک پارټ چې دی زموږ سره سبجیکټ دی او بل څه دی ورب دی. د سبجیکټ از یوزولي ا ناون. سبجیکټ زموږ سره عموما چې دی هغه ناون او ا ورډ یا فریز دیټ names a person place or thing. نو زموږ سره دا ناون چې دی وایي دا څه شی دی؟ نو دا زموږ سره څه شی دی؟ د نیم of person place or thing ته موږ ناون وایو. یا دا ورب چې دی دویمه خبره موږ وایو چې یو زموږ سره ورب وي او یو پکې سبجیکټ وي. نو سبجیکټ موږ وایو چې هغه ناون وي. اوس دا ورب چې دی وایي دا ورب چې usually follow the subject and identifies an action or state being. وایي دا ورب چې دی دا زموږ سره آیډنټیفای کوي اکشن کوم کار چې دی نو هغه موږ ته آیډنټیفای کوي ښیي. بل سټیټ بین کوم چې کیږي. ټیک شو. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ ورب ورته وایو. بل لکه په اگزامپل کې موږ دا اگزامپل چې دی دا موږ ته صحیح نه ښکاري خو دیر آر ویرایټي اف سمپل سینټنس. د سمپل سینټنس چې دی موږ سره مختلف ویرایټیز دي. یو ته موږ سبجیکټ پریډیکیټ ورته وایو. ټیک شو. ا سمپل سینټنس دیٹ کین آلسو بی ډیوایډ انټو ټو پارټس. هغه سمپل سینټنس چې دی موږ ډیوایډ کوو ټو پارټس ته چې یو ته موږ میک لرن ټو میک لرنینګ ایزي چې موږ دا لرنینګ چې دی دا موږ ایزي کوو. دیر آر دیز آر د سبجیکټ اینډ د پریډیکیټ. نو دا زموږ سره یو سبجیکټ یو بل زموږ سره پریډیکیټ. سبجیکټ چې کله موږ کوم څیز چې کار کوي که نه فاعل ته به موږ څه شی وایو؟ سبجیکټ وایو. او د هغې نه علاوه چې څومره سینټنس دی نو هغې ته به موږ څه شی وایو؟ پریډیکیټ به ورته وایو. بل زموږ سره سبجیکټ او ورب دا زموږ سره هم د سینټنس یو
type دی. A simple sentence may have only subject and verb. وی هغه سنټنس چې شارټ سنټنس زموږ سره یو پکې سبجیکټ یې فاعل پکې او یو پکې ورب یې. I played وی ما لوبې کولې. ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره دوه خبرې راغلي، صرف دوه خبرې راغلي. چې کله داسې یو دوه خبرې پکې راشي نو هغې ته سبجیکټ ورب سنټنس ورته وایي، او چې کله خبره پوره راشي یو خو پکې سبجیکټ راشي او نور سنټنس ته چې دی په اخوا سنټنس ته به موږ څه شی وایو، هغې ته به موږ پریډیکیټ به ورته وایو. بل زموږ سره سبجیکټ اینډ ټرانزیټیو ورب، سبجیکټ او د هغې سره به اینډ ټرانزیټیو ورب وي. ټیک شو. د S4 pattern is SIV pattern یا 4 pattern is the simplest form type. It includes subject and transitive verb. په دې کې به زموږ سره یو سبجیکټ یو بل په کې and transitive verb وي. ټیک شو. دا زموږ سره څه دی، هی چې دی دا زموږ سره څه دی، د سبجیکټ دی، او جمپ چې دی نو دا زموږ سره and transitive verb دی. نو this sentence ته موږ سبجیکټ and transitive verb sentence ورته موږ وایو. ټیک شو. Point to intransitive verb don't have a direct subject. The intransitive verb چې دی د هغې به زموږ سره وایي direct subject نه وي. بل زموږ سره دی subject verb and adverb. دا هم زموږ سره د سنټنس یو ټایپ دی. وایي a simple sentence sometime has a subject, a verb and adverb. دا درې څیزونه به زموږ سره په دې سنټنس کې صحیح موجود دي. لکه په دې کې زموږ سره د athletics run. ټیک شو. نو په دې کې زموږ سره subject او verb شو، یو خبره شو. بل زموږ سره فرایډ اند دا ورډ چې دی نو دا زموږ سره سبجیکټ شو، او لیسن دا زموږ سره ورب شو. نو دا هم زموږ سره سبجیکټ ورب سنټنس شو. بل خبره زموږ سره سو سبجیکټ ورب اند ایڈورب. دا درې خبرې به پکې راځي. نو هغه زموږ سره دا سنټنس دی. ټیک شو. چې د کیمرا بیټری could have died suddenly. ټیک شو. نو په دې کې د کیمرا بیټری چې دی نو دا زموږ سره سبجیکټ شو، دا could have died چې دی نو دا زموږ سره ورب شو، او suddenly چې دی نو دا زموږ سره ایڈورب شو. یا موږ وایو چې audience could laugh at the joke. نو audience چې دی زموږ سره سبجیکټ، could laugh چې دی زموږ سره ورب، او دا بل چې دی زموږ سره ایڈورب شو. at the joke چې دی نو دا زموږ سره څه شو، دا زموږ سره ایڈورب شو. نو دا هم زموږ سره د سنټنس چې دی یو قسم دی سبجیکټ ورب اینڈ ایڈورب سنټنس. ټیک شو. بل زموږ سره سکیمینګ راځي. سکیمینګ چې دی quickly understanding what is going on without reading every single word completely. کله چې موږ یو پاراګراف ته وګورو داسې ډایرکټ ورته وګورو او ډایرکټ کې داسې یو سکیمینګ وکړو، ټوټل ورډز چې دی هغه موږ نه ریډ کوو، خو داسې ډایرکټ سکیمینګ ورډ پوینټس پکې موږ وګورو نو دغې ته موږ څه وایو، سکیمینګ وایو. to use scanning څه ته وایي، to use keyword to find specific information in a text. ټیک شو. چې کله موږ کیورډ چې دی هغه موږ استعمال کوو او specific information د کیورډ د ټیکسټ نه چې دی نو هغه موږ فایند کوو واخلو، نو دغې ته موږ سکینینګ ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي بی ورب. بی چې دی دا زموږ سره د present tense describe an action that happen regularly. present tense کې زموږ سره action دی چې هغه regularly کیږي. for example we play cricket every Sunday پکې راغی. ټیک شو. if you use is and are with the present simple it change into a be. ټیک شو. نو دا بی چې دی دا زموږ سره is د دې فارم دی، دا is او are او دا am او دا چې دی دا زموږ سره د بی فارم دی. ټیک شو. a be verb is used when a sentence doesn't have a main verb. کله چې زموږ سره د سنټنس مین ورب نه نو په دغه ټایم کې زموږ سره د بی ورب چې دی نو دا زموږ سره یوز کیږي rather than linking verb پکې نه. it doesn't describe an action وای دا زموږ سره د بی چې دی نو دا زموږ سره helping verb دی، خو دا action نه ظاهره. ټیک شو. verb دی خو زموږ سره action نه ظاهره. rather tell us about the subject. صرف دا موږ ته د سبجیکټ په باره کې خبره کوي په سنټنس کې. ټیک شو. we use am as are وای دا زموږ سره سړي د دې د بی چې دی نو دا د دې سړي ټایپس دي. as او am او are چې دی نو دا زموږ سره سړي د دې ټایپس دي. دا به زموږ سره کله نه کله د مین ورب کار کوي او کله به د هیلپینګ ورب کار کوي. لکه ټیک شو. او چې کله زموږ سره مین ورب بل ورب پکې نه په سنټنس کې نو دا به زموږ سره د څه د مین ورب کار کوي. او چې کله بل ورب په سنټنس کې موجود دي نو په هغه ټایم کې به زموږ سره د as helping verb کار کوي. لکه مثال ته موږ وایو چې پاکستان is home to a number of regional and local sports. ټیک شو. نو په دې کې د as چې دی نو زموږ سره د home دا څه د مین ورب سره کار کوي. in the above mentioned sentence is used as main verb. ټیک شو. په دې سنټنس کې دا زموږ سره مین ورب ځکه چې په دې کې زموږ سره بل مین ورب چې دی هغه نشته. یا remember we use as with regular singular noun and are. as چې دی دا به موږ د سنګولر د لپاره استعمال او are چې دی دا به موږ د پلورل لپاره استعمال. for example fishing is in the nearby stream and Shandur Lake is popular. نو as چې دی نو دا زموږ سره څه شو، دا زموږ سره پکې سنګولر د لپاره څه شو یوز شو. ټیک شو. نو دا شو زموږ سره د چپټر نمبر 4
ټوټل ګرامر د هغه انګلیش پورشن د ټوټل دغه چې دی د انګلیش سره ریلیټډ ټول پوینټس چې دی هغه په دې چپټر کې هغه کلیر شو. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ سره د چپټر نمبر 5 ام سی کیوز هر قسمه پوینټس چې دی هغه به کلیر کو. زموږ سره اوسئ. د الله په امان.